بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم. د مشرق په ټي وي په شیشه باندې د پروګرام تړون سره زه یم ستاسو کوربه شمس مومن. قدرمنو کتونکو دا خو به تاسو ته معلومه وي چې په تړون پروګرام کې موږ د نوې ضم شوو ضلعو په هکله باندې خبرې اترې کوو چې د انضمام نه پس په سابقه قبایلي علاقه کې کم قسم بدلون راغلی دی. د کم بدلون د کمې تبدیلی چې وعدې شوي وي خاص کر په پولیس نظام کې په عدالتي نظام کې د افسیار د خاتمې نه پس عامو خلکو ته په دغه حواله باندې کم قسم ریلیف میلاو شوی دی. که نه دی میلاو شوی نو په هغې کې رکاوټونه څه دي، په هغې کې مشکلات او هاډل څه دي. یو خبره بله هم دا ده، په هغې باندې موږ مخکې پروګرامونو کې خبرې اترې کړي دي چې کومه غټه واده شوې وه د NFC ایوارډ په ذریعه باندې د 100 اربه نه زیات د روپو ورکولو هر کال، هغې کې اوسه پورې څومره پراګرس شوی دی. او دغه شانتې نور ډېرې مسلې چې د دغه علاقو کلتور، د هغه ځای روایات او رواج، هغه تر اوسه پورې همغه شانتې دي که نه، په هغې کې څه نرمي راغلې ده او عام خلک په دغه حواله باندې څه محسوسوي. قدرمنو، تېره ورځ IGP خیبر پښتونخوا هغوی چې دی په یو ویډیو لینک باندې میټینګ وکړ د قبایلي ضلعو د DPO سره، د هغې چې کوم ضلعي د پولیس افسران دي د هغوی سره، او هغوی دا خبره میډیا ته جاري کړله چې دغه انضمام نه پس چې تېر 15 میاشتې کې کوم د پولیس نظام شروع شوی دی په قبایلي ضلعو کې، نو هغلته په جرایمو کې یعنې په جرمونو کې 50% کمی راغلی دی، په بتخورۍ کې 80% کمی راغلی دی، او دغه شانتې په دهشتګردۍ کې 50% یا 60% کمی راغلی دی. نن موږ د دغې خبرې جایزه اخلو او د دې نه مخکې موږ د هغوی سره چې دی رابطې وکړي. یقینا پولیس ته موږ دا پلیټفارم هغوی لپاره اوس هم حاضر دی چې بیا هم کله هغوی راځي چې تاسو د دغې راشئ او زموږ د قبایلي عوامو ته مخامخ په خپله باندې ووایئ دغه کم زمیني حقایق چې دي، تاسو چې د کوم څه دعوه کوئ دا هغوی ته پکار ده چې بیان کړی شي. خو بهرحال تر اوسه پورې هغوی څوک هم اویلیبل نه شو چې موږ سره پروګرام کې برخه واخلي. موږ سره په سټوډیو کې په دغه حواله باندې د خبرو اترو دپاره موجود دی ولی خان افریدي صاحب، سینیر قانوندان دی، په خپله هم د خیبر ضلعې سره تعلق ساتي او د دغه انضمام په هکله باندې چې کوم کوششونه دي د هغې باقاعده برخه پاتې شوې ده. ولی خان افریدي صاحب پروګرام کې ته هرکلی ویم. ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. قدرمنو، موږ سره به په ویډیو لینک باندې میلمه وي سابقه سفارتکار او سینیر تجزیه کار ایاز وزیر صاحب، نو هغه به هم اخلو. او د هغې نه علاوه اکمل قادري صاحب چې دی یو صحافي دی، ریپورټر دی، هغه به اخلو چې ځمکي حقایق دي څه په دې حواله باندې چې دا کومه دعوه کېږي د پولیسو د طرف نه، په دې کې څومره رښتیا دي او څومره حده پورې مطلب دا دی چې عام خلک دغې ته د رښتیاو په نظر باندې ګوري. یو خبره بله هم کومه چې د پروګرام په اخري برخه کې به موږ په دې باندې هم خبرې اترې کوو چې په قبایلي ضلعو کې د نورو ترقیاتي کارونو سره سره بعضې داسې کارونه هم دي چې د هغې لپاره ټینډرې شوي دي. د هغې اوس موجوده صورتحال څه دی؟ د حکم جاري کېدو، ورک آرډر ورکولو باوجود په بعضې شیزونو باندې عمل درآمد ولې نه کېږي؟ په هغې کې رکاوټونه څه دي؟ په دې باندې به خبرې کوو د پروګرام په اخري سیګمنټ کې. خو اول زه شروع دغه د پولیس نظام او په دې کې د ریفانس په حواله باندې کوم. ولی خان صاحب، یو ځل بیا ستاسو مننه، شکریه، تاسو تشریف راوړو. څنګه جی که زه دا پوښتنه وکړم د پروني میټینګ نه وروستو راشو، زه اول پوښتنه دا کوم 15 میاشتې شو تقریبا حکومت چې کوم اعلان کړی دی چې ټول خاصدار او لیویز چې دي دا موږ په پولیس کې ضم کړل. تاسو په خپله باندې یو قبایلي، زه په خپله زما تعلق د قبایلي علاقو سره دی. تاسو ته معلومه ده چې د خاصدار هیڅ سروس سټرکچر نشته دی. په هغې کې داسې کسان هم شته چې د هغوی عمرونه 70 او 50 کلونه دي. داسې کسان هم شته چې هغه انډر ایج دي، 15 او 14 کالو چې صرف ټوپک ګرځولی شي، هغوی خاصدار دي او مطلب د پلار په نوم باندې یا د نیکه په نوم باندې خپلې نوکریانې کوي. څه ګڼئ څومره حده پورې دا ممکن ده او دغه مشکلات به څنګه چې دی ختمېږي؟ شمس صاحب، تاسو ډېره مهرباني او خوشحالي خبره دا ده چې نن تاسو مو په دغه ایشوز باندې راووختلو چې کوم موجوده وخت کې ډېر ضروري دي. او سابقه قبایلي چې کوم علاقې دي هغو دې ته سترګې دي. تاسو کومه خبره ده چې په کرایم ریشو کې کمی راغی، په دې کې هېڅ شک نشته چې کرایم ریشو کې کمی راغی، جرمونه کم شو، خو دې کې د پولیس رول نشته. دې وجه نه چې مخکې کوم سیسټم و، هغه سیسټم و دې سیسټم کې دا فرق راغی چې هغه وخت به کوم جرایم پیشه کس به چې و هغه په سر به شریف سړی نیو، هغه د شریف سړي په ده وس بر نه و، نو هلته پولیټیکلی به هغه نیولی او دی به نیولی و. نو چې کوم جرایم پیشه عناصر و هغه حوصله افزایي کېدله. اوس چونکې سیسټم بدل شه، په هغې باندې یو خوف ده په دې جرایم پیشه خلکو باندې چې اوس خو ډایرکټ ما به نیسي، نو دې وجې نه کمی راغی. او بله خبره زه دا کوم چې که چیرې خدا نه خواسته پولیس والا هغه پولیټیکلي طریقه کار اختیار کړه لکه کم مخکې و، نو نن خو دا ریشو کمه ده، سبب دا په ډبل شي. مو دا ریکویسټ دا اپیل دی پولیس ته چې
تاسو ته پکاري چې قانون و د آئین مطابق تاسو خپل کاروایی وکړو بلکې د خلکو سره جرګې مارکې وکړو چې هغوی ته دا پیغام ورکړي چې دا قانون د تاسو تحفظ کوي. موږ تاسو مخالف نه اوس پولیس والا تر اوسه پورې چېرته داسې غټې غونډې نه دي کړې مشرانو سره نه دي ناست چې هغوی ته دا خبره وکړي چې بی دي کې تاسو فلا ده. بله خبره دا ده چې زه به دا وایم چې اصلاحات هغې ډېر غټ اثر شوی ده. کومو کسانو چې په دې عام عدالتونو کې کیسونه دي تاسو هغوی نه تپوس وکړه چې دې نظام او پولیټیکلي کې څه فرق و نو تاسو ته به دا بهتر ده. فردر که یو خبره وکم داسې سیاسي ګوندونه وو چې هغو د دې نظام مخالفت کوو خلکو غټې غټې جرګې کولې. نن تاسو ګورو ټول قبایلي ضلعو کې خاموشي ده ولې چې خلکو دا څیز اکسپټ کړه خو دې کې فایده ده. نو زه وایم چې څو پرې جرایم ریشو ده نو پولیس پکې داسې خاص رول نشته. بله د خاصدارو خبره تاسو وکړه خاصدار ما خاصدار دي خو فایدې خو ورته وشي یا به کېږي ولې چې مخکې به اتیا کاله څومره نوکري به وکړه پنشن به نه اوس به پنشن وي اوس به ډي سي سنس کوټه د وغیره داسې. نو څو پرې د انویسټیګیشن وغه چې دا مشکلات شته دلته کې په دې مخکې چې کوم سیټلډ ایریا دي دې کې پولیس دوه ټایپ ده. یو پریونټیو ده چې جرم رویسرهي بل انویسټیګیشن ده. نو مو وایو چې دا قبایلي ضلع ته د هغه انویسټیګیشن ایکسپرټ کسان واسطه صحیح. تاسو به زموږ سره دا وخت کې موږ سره سینیر صحافي د خبر ضلع اکمل قادري صاحب د ټلیفون په لار دی راغلی سره لږ شانتې خبرې اترې کوو چې دغه د پولیس دعوې څومره حقیقت. اکمل قادري صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. مهرباني قادري صاحب پرون به تاسو د نظر هم تیر شوي چې آی جی پی خیبر پښتونخوا ثناء الله صاحب چې دی یو میټینګ چیر کړی دی او هغې کې دغه دعوه مخې ته راغلې ده چې په تیرو 15 میاشتو کې په دهشتګردۍ کې 50% کمی شو په اغوا برای تاوان کې 100% کمی شو مطلب مکمل یو قسم له ختمه شو 100% کمی مطلب خاتمه ده. ټارګټ کلینګ کې 80% کمی شو او په بتخورۍ کې 15% کمی شوی دی. تاسو د یو ریپورټر په حیث باندې تاسو تیرو 15 کالو راسي چې دی نو دغه هر څه ریپورټ کوئ دغه دعوې کې څومره حقیقت دی جی؟ جی ډیره مننه. څومره حد پورې چې دوی دا کوم فکر جو خوځي دي دا به دوی سره خپل ډپارټمنټ په تر باندې موجود وي خو زه نه وینم چې دا کوم فکر دوی خوځلي دي چې دومره غټه کامیابي بلا تر اوسه پورې دوی حاصل کړي په قبایلي سیمو کې. ځکه چې ټولنه غټه خبره خو یو دام دا شمس صاحب چې کله نه چې دوی ویلي چې موږ اصلاحات کړي دي او موږ پولیس راوستلي نو پولیس کې په خپل هغه اصلاحاتو کې چې پولیس کوم شي باندې منظم کیږي هغه شی لا تر اوسه پورې دی نه کړی چې ټولنه بنیادی خبره خو دا ده چې پولیس له ټریننګ ورکړی شي هغه ټریننګ پولیس له نه ورکړی شوی په هغه ټریننګ په مدد سره چې کوم دی دا پولیس دوی جرایم هم کمولی شي په دې باندې دوی کوم مجرمان یا غام معلومولی شي. اوس دوی سره هېڅ تجربه نشته هماغه چې په اف سی آر کې دوی سره کومه تجربه وه بې تعلیمه دي دوی سره دا تجربه نشته چې موږ به یو مجرم به څنګه ټریس کوو یو جرم وشي هغه جرم نوعیت به موږ څنګه ګڼو هغې له به موږ کومه طریقه کوو. نو زه نه وینم اوس هم چې اغوا برای تاوان شته بدخوري هم ښه په ټاپ باندې بالکل ما سره داسې ثبوت شته وي چې په لنډ کوټل حوالې سره که زه ورته وایم نو دلته بدخوري هم شته وی اغوا برای تاوان هم شته قتل مقاتلې هم شته. نن هم په دې هفته کې که وګورې په لنډ کوټل کې داسې شته دی چې واقعګانې شوي قتلونه شوي دي. بل دې نه علاوه دا چې په اف سی آر کې به مخکې قتلونه کېده نو مجرم او قاتل هغه به معلوم خو اوس له بده مرغه داسې قتلونه مخې له راغلي چې اوس ان د قتل دی قتل وشي دی هغه معلوم نه وي قاتل معلوم نه وي. نو زه خو یم چې شمس صاحب دا دوی چې اوسه پورې کوم فکر وښودلي دا که خو ماته داسې خاص حقیقت نه ښکاري. قادري صاحب دا راته ووایه خپل ډپارټمنټ په باندې دوی سره فکر راغلي او جوړ کړي نو هغه بیا جدا خبره ده. اکمل قادري صاحب دا راته ووایه چې تاسو خو د ټریننګ خبره وکړو یقینا چې د ټولو بنیادي ضرورت چې دی دوی ته د ټریننګ ورکول دي لیویز او خاصدار ته چې هغه د پولیس د نورو کسانو په شانتي د نورو افسرانو په شانتي کم از کم د هغه صلاحیتونو سره لیس شي د کوم په ذریعه چې هغوی تفتیش کوي هغوی اف آی آر درج کوي او داسې نورې مسلې حل کوي. خو دا راته ووایي چې څه فرق اوسه پورې راغلی چې دغلته کوم لیوي او خاصدار وو مخکې به هغوی چې د اف سی آر په ذریعه باندې د مجرم تعقب کوي یا د هغه خپلوان رشتهدار ولی خان صاحب هم دا خبره وکړه هغه به یې راونیول او دباو یې پیل شو چې ته موږ ته مجرم راکړئ. اوس هغوی څه طریقه کار اختیاروي هغوی چې تفتیش چې دی د جدید او ساینسي طریقو نه هغوی خبر نه دي نو اوس بیا هغوی څه کوي هلته؟
سم ټیم ټول نه غټه مشکله خبره او ډېر افسوس خبره ده چې و چې کوم نوې نظام راغی په دغه نظام کې نوې خبرې رالې چې قتل شي دا چې کوم مقبول دی هغه لاس به پوسټمارټم کیږي کنه نو مخکې دا خبرې نوې اوس بلند کوتل کې پرونه بل پر یو واقع شوی و چې دا هغه لاس پوسټمارټم نه په جمرود کې د بلند کوتل کې دا غي ورته چې موږ سره هغه فیسیلیټي یا څه نشته تاسو دور د انتظار کوي یا تاسو په شاو ته ولېږئ نو دا ولند کوتل کې ټول خلکو پر ډېر زیات عزتناک خبره واچي یو لاس پروت دی دا غي پوسټمارټم نه کیږي نو هغه خلکو ته ډېر تکلیف دي خبره ورسېده بیا پوسټمارټم کیږي پېښور لدی دا د خلک کوم ولند کوتل کې دا غي خلک یغي په دې انتظار کې ناس چې راځي په خول لوړ ریل په دې کې په پوسټمارټم کیږي تلور نه کیږي بیا غي نه پس یو ګنټه خلار دا یو ګنټه کې کوم بیا پېښور نه روان چې ولند کوتل تر ورسي ډېر هغه خبره تاسو پوینټ آوټ کړه مخکې په دا خبره په اختیار کې لږ زه په خپل باندې سمځم چې تاسو باندې پوښتنه وکړم زه د اصلاحاتو زه همېمه خو دا اصلاحات نه چې اوس نه دا پته لګي چې دا اوس اختیار دی او که هغه پولیس سیستم نه کوم په پېښور کې دی مرزان کې دی په نور ځایونو کې دی دلته اوس سمځم زه تاسو بل نه خبره وکړم چې دلته موږ پولیس سره مخکې کینا سنوغي موږ ته چې تاسو به موږ ته پولیس وایي موږ ورته چې قانون کې چې تاسو له کلی نو موږ به موږ شهر راپور کوو بیا نو پس چې تاسو به موږ ته پولیس نه اوس برکه خاصدار وایي حکومت کنفیوز دی پولیس کنفیوز دي هیڅ کلیر داسې پالیسی مو ته کولی نه راغلی قادری صاحب اخیری پوښتنه نه دا کول غواړم لنډه غونډه راته وایي چې دغه ته چې کوم خاصدار دي یا لیوی دي یا اوس ته پولیس وایي نوم خو چې دا غوي هر څه لزه بهرحال دا غوي اوس په دې موجوده سټیټس باندې تحفظات شته کنه غوي خوشاله دي چې یاره بس ټیک د زمونږه د سروس سټرکچر هم ملاو شو مونږه کنورټ شون به دا ټیک د کافي دي هغه تحفظات شته هغه تحفظات دي چې مونږ کوم زور سیستم نه راځو نوې سیستم نه راځو نو مونږ ته تاسو یو فرق کوی چې تاسو د زور سیستم کې دا وای اوس په نیوي کې دا فرق نشته دی ځکه چې هغه سره ګوره شمس هغه سره اصل هاوس په حکومت نه ور کړی ور دی له حکومت نه ور کړی هغه راشن حکومت نور کې روټه خپل کوئی تنخواه کوي نو ډېر خطر راځي چې د نیوي زو خاصدار په اختیار کې او په نیوي سیستم کې اوس دې ته فرق نشته ټول هڅه د کور لري ډېر مهرباني اکمل قادری صاحب تاسو منګل خپل وخت راکړو او زموږ سره خبرې اترې وکړلې د علاقې حالات هم زموږ سره شریک کړي یو جهان مننه تاسو ولی خان صاحب دوه خبرې ډېرې اهمې قادری صاحب وکړلې یو دا چې پرون نابلوز واقع شوې ده د پوسټمارټم په حق باندې نه په لنډ کوتل کې د پوسټمارټم هغه سہولت نه په جمرود کې دا خو د هغه ضلع خبره ده کم ته چې موږ د ټول قبایلی ضلعو کې د ټول نه ډیولپډ علاقه ویلې شو چې د افغانستان سره د لارې د شهرا چې د مین په شهرا باندې پرتره او جمرود د پیښور سره په 20 منټه فاصله کې دی 20 منټه نه بلکې 15 منټه کې سره د پیښور نه چې جمرود ترسي هغه د فیسیلیټیز نشته دي په وانه کې واقع شي په خار باجوړ کې واقع وشوله د مومند په بایزو کې واقع وشوله په تیرا کې او په کورمه کې واقع وشوله دا غیر پوسټمارټم صورتحال وسی او چې کله پوسټمارټم نکېږي نو تاسو یو لیګل ایکسپرت په تور باندې راته وایي چې هغه و تفتیش به څنګه کیږي شمس صاحب دا خو اوس دا خبره کیږي چې پوسټمارټم څه بندوبست نشته خو زه د خپل ورونه دا تاسو کوم چې دینه مخکې چې فاټه وا په دې علاقو کې څومره سپتالونو هیلث فیسیلیټیز مخکې وو تاسو وګورو هیڅ نو په نشت باندې حساب سپتالونو نه خلکو خپل وجرې جوړې کړي بیچونه خپل وجرې جوړې کړي دا ټیک دا مشکلات به وي خدا دومره خبره نه دا دویمه خبره دا ده چې یو منټ سره د دې پوښتنه کول غواړم هسپتالونه خو شته مثال په تور لنډ کوته خو هسپتال شته کنه اوس په جمرود کې خو هسپتال شته هغه سټانډرډ والا خو نو پوسټمارټم دومره غټ خبره ده چې لکه دا غي تنظیم پکې سره نشي کېدی سر جی دا پوسټمارټم چې دا میډیکل کالج لا دا ټول ریفر کیږي د یو خپل مطلب سپیشلیستان ټایپ یو خپل پروسیجر دا ټول تانه والا الته وړي ډیماند خو ډېر ښه ډیماند ده ودی شمودا نه وایو خو د یو معمولی خبرې لپاره ټول اصلاحات ډسکریج کول دا ټیک خبره نه بل خبره دا پوسټمارټم چې دا آپشنل ده چې خلک څوک کوي څوک نه کوي بل خبر دا کلام سوات دغه کې وسه پر د سيزونه نو اني هو ټیک ده
قانوني اثر په غورځيږي کیس باندې د کې شک نشته خو که چیرې نور شهادتونه مکمل وي د بنظیر بټو صاحب د کیس زمونږ د وړاندې ډېر لوی مثال دی چې هغې پوسټ مارټم پراپر نه دی شوی تر دننه پورې چې دی کم تفتیش کیږي او په هغې کې یو زیات هغوی ورسي اول ته روکاو شو نو هغوی چې به د هغې وجه دار چې موږ ته پوسټ مارټم چونکې نه دی شوی او جای وقوع چې دی هغه انزلی شوی دی لهذا موږ نور مخکې نشو تللی صاحب جي داسې کار ده چې د پوسټ مارټم نه علاوه ما تاسو ته وي چې نور شهادتونه وي که نه نو سزا کېدی چې څو پرې د محترمې کیسه چې وه نو هغه خو دوی ارادتاً شهادتونه ختم کړلو چې زه یې وینځلو چا سټیټمنټ ریکارډ نه کړو وغیره هغه یو بل کیس و خو ادروایز چې نور شهادتونه وي لکه اوس ډایرکټ شهادت وي سړی په موکي لیدل شوی ټوپک تی ریکور شوی تمباچا تی ریکور شوی نو دا ضروري نه چې پوسټ مارټم یو سیز باندې هغه په فوجداري قانون کې دا یوه خبره نوټ کا چې هر یو شهادت دی کارابوریټ یو پیس اف ایویډنس لکه څرنګه زنجیر کړي دي کنه داسې یو بل سپورټ کوي یو داسې شهادت کافي نه چې په هغه مته سزا وکړي فرض کړه نور شهادتونه ونشته او سره پوسټ مارټم ده نو په سره پوسټ مارټم باندې ته سزا نشي ورکوي څو پرې چې نور شهادتونه نه وي نو دا یو پیس ده خدا داسې ولی خان صاحب چې لکه نور شهادتونه ام ماهرین را جمع کوي یو زما غونتې لیمن چې هغه په دې باندې نه پوهېږي چې شهادت څه ته وایي په یو ځای کې واقع وشول او زه هلته لاړم فرض نو زه به څه ګورم زه به خلکو نه تپوس کوم چې دا سړی چا ویشته او څنګه یې ویشته لکه خو چې کله یو ماهر تفتیشکار هلته لاړ شي یو سینیر پولیس افسر لاړ شي یو ټرینډ کس هلته لاړ شي نو هغه چې 15 منټه هم په هغه لوکیشن باندې ودرېږي هغه ته په خپله اندازه کېږي چې کوم ځای نه واقع شوې ده او څنګه شوې ده او د دې پس منظر څه دی او بیا لیږی شي په 15 منټه کې هغه نو چې زمونږ دغه لیویز او خاصدار ته تر څو پورې ټریننګ نه ورکړی شوی د دغې اهمیت او ضرورت څومره دی ولې څه رکاوټ پکې څه دی تاسو ته خو جیمه ووې چې پراپر انویسټیګیشن وا چې کوم پولیس والا ډپارټمنټ دا ایکسپرټ هغې استول پکار دي اوس خو که موږ عدالتونو کې ګورو مغه د پولیټیکلي چې کوم ریکارډ ده مغه یې راخیستی د دې دپاره چې موږ خاصدار چې دي دا خو موږ ګوره خانهپوري کړې وه خو یو رواج یو فیسیلیټي وه خلکو ته یې ورکړې وه کوالیفیکیشن نه و نور څوک نه و خو زموږ کوټه وه موږ خو فیسیلیټیټ کولو دا ریکوایرمنټ پکې نه و چې دوی به څه کوي سوای دی نه چې روډ به صفا کول نور داسې هغوی څه یوټیلیټي نه وه اوس مدعا یو چې چونکې په دې ټایم کې کم خاصدار چې دي هغه ته وښکلی نه شي نو د هغې سره ایکسپرټ پولیس د انویسټیګیشن ډپارټمنټ والا هغه استول دي د دې نه علاوه عدالت کې ډېر مشکلات دي هغوی چې وګوري چې بی پراپر ایویډنس نشته نور څه نشته نو مشکلات شته طریقه دا خلاصیږي نو طریقه دا چې ښه انویسټیګیشن والا چې کوم ډپارټمنټ دی پولیس هغه کسان واستوي و انشاءالله دا به کور شي د دومره غټه خبره نه او ګوره کسان استول خو اسانه خبره ده خو هغې باندې هم د قبایلي عوامو تحفظات دي هغوی چې ته د بل ځای نه کسان رالیږي زما په ضلع کې په هغې باندې چې دی سیټونه ډکې نو زما خپلو کسانو ته ټریننګ ولې نه ورکوې په لیبیا کې آیا داسې کسان نشته دی خو تعلیم یافته کسان هم شته بالکل لکه څرنګه دلته کې پولیس ته ټریننګ ورکوي انګو ته هسته یې ټریننګ ورکوي هغوی ته پکار دي خو اوس داسې کسان چې فرض که هغه ټوټلي اوریج دي یا انپړه دي هغه پکاره چې دفترو پورې محدود کړي هغه د دې سایډ نه کټ کړي نو دا مشکلات شته پکاره چې ایکسپرټ کسان واستوي او خلک د دې سره یعنی کمپرومایز وکړي ولي خان صاحب تاسو په خپله باندې پریکټس هم کوئ په های کورټ کې په سپریم کورټ کې کوئ خو مطلب دا چې کوم زموږ د ډسټرکټ کورټس دي نو ښکاره خبره ده د هغې بعضې ایشوزونه هم کیسونه تاسو ته راځي د اف آی آر پراپر اندراج چې دی دا څومره ضروري دی او تر اوسه پورې چې کوم اف آی آر په قبایلي ضلعو کې خاص کر درج کیږي د هغې معیار تاسو په کوم نظر باندې ګورئ د اف آی آر چې دا ډېر بنیادي سیز ده دې ته فاونډیشن اف کیس یې یعنې د کیس بنیاد دا چې کوم اف آی آر وکړل نو هغې په رڼا کې مخکې انویسټیګیشن کیږي په مغې بنیاد باندې ټول کیس وي که ته اف آی آر غلط وکړو نو تا ټول انویسټیګیشن تا ټول بلډینګ کمزوره شي نو دا چې څومره زر وي څومره زر واقعه وشي مقصد یې ریپورټ کول پکار دي سیکنډ خبره چې دی سټنډرډ یو خو چې موږ کوم که مدعي وي څوک ریپورټ کوي هغه دومره ایکسپیرینس نشته چې کوم یو سیز ټچ کول پکاره چا باندې دا وکړو موږ پکې 10 کسان راولو 15 پکې راولو ټول خاندان پکې راولو نو په دې نه پوهېږي چې ډېر کسان راولي دې ته فایده کېږي چې یو کس راولي چې کوم ایکچوال هغه دا کلپریټ ده چې هغه راولي نو هغه کیس ډېر سټرونګ وي
نو دا خبرې دي چې موږ خلک د سیستم سره پورا نه دی غشي او نو دا مشکلات شته. مطلب چې اوس کوم اف آی آر درج کیږي نو کمزوري دي کمزوري دي ډېر کمزوري دي. خو په دې کې د دې په شا باندې آیا د قبایلي عوامو دغه ناپوهتیا یا کمزوري ده کنه چې کوم د اف آی آر درج کوونکي دي د هغوی هم په ذریعه باندې هم په پاټ باندې څه کمی شته؟ دا شمس صاحب بدقسمتي دا ده چې موږ کوم کس اف آی آر کوو که نه موږ د فوجداري کیسونه کوو په موقع باندې نه په موقع باندې نه هغه ته یوه سټوري وښیي نو وایي چې زه د ورور سره روان وم و د ما مخکې وویشته سړي مخې نه رامنډه کړه او په دې زړه باندې یې وویشته چې ډاکټر ریپورټ راشي د شا نه لګېدلی د بل ځای نه لګېدلی نو هغه پریزنس ختم شي موجودګي ویم نه نو دا مشکلات خبره ترې په دې باندې زموږ ستاسو جاري وي او د دې نه پس به زموږ کوشش دا وي چې ایاز وزیر صاحب هم زموږ سره یو وړوکی غوندې دماغ کړو واپس به راځو پروګرام ته زموږ سره اوسئ. قدرمنو پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. زموږ پروګرام شروع دی تړون او موږ خبرې اترې کوو په قبایلي ضلعو کې چې د کوم پولیس نظام راغلی دی هغې سره څومره بدلون راغی هغې سره څومره فایده قبایلي عوامو ته ورسېده او خاص کر پولیس چې کوم دعوې کوي چې په دغه علاقو کې په دهشتګردۍ کې هم کمی راغی په جرایمو کې راغی او په بتخورۍ کې راغی په دغه کې څومره حقیقتونه دي. دا وخت کې موږ سره سابقه سفیر او سینیر تجزیه کار ایاز وزیر صاحب موجود دی. ایاز وزیر صاحب تعلق پخپله هم د قبایلي ضلعو سره ډېر جوور نظر ساتي او خاص کر د دغه ریفارم دپاره د هغوی یو خپل کردار دی ډېر ښه لیکوال دی. ایاز وزیر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم جی. مهرباني آباد اوس. ایاز وزیر صاحب 13 ورځ چې دی آی جی پي خیبر پښتونخوا ثناء الله عباسي صاحب چې دی هغوی یو میټینګ چیر کړی دی او هغوی دا دعوه کوي چې 50% دهشتګردي هم کمه شوله په قبایلي علاقو کې په تیر 15 میاشتې کې کله نه چې پولیس نظام راغلی دی بتخوري چې دی 80% کمه شوه 15% او اغوا برای تاوان کې مکمل خاتمه راغی شوې ده. څه ګڼئ د دغې تجزیه به تاسو څنګه کوئ جی؟ د دې تجزیه به زه دوه الفاظو کې وکړم. دغه آی جی پي صاحب ته ووایه چې په موټر کې د کینی ځان لا پولیس ګارډ د ځان سره نه ګرځوي هر ایجنسي ته د لاړ شي زه به دله په هر ټریپ باندې 1 لک روپۍ انعام ورکړم. صحیح ټیک شوله مطلب دا دی چې سړی په کورونو کې ناست وي خبره اترې کوي هیڅ بدلون په قبایلي سیمه کې د پولیس د راتلو سره نه دی راغلی بلکې الټه کیسه خرابه شوه. اولنۍ خرابتوب که مو یاد وي په کورمه کې دوی د یوې زنانه پوسټمارټم کولو قبر یې وکړنیستو هغه باندې په کورمه کې څومره بد حال جوړ شو. صحیح ده. اوس بیا د قبایلو د رواج د دستور سره چې نه ځي دا علاقه په سلګونو کالونو په اف سی آر لاندې وه د خلکو د جرګې په سیستم باندې معاملې کې دي. اوس بله ورځ یو بل راواخسته په زور په نیشنل اسمبلی سینټ او صوبایي اسمبلیانو کې پاس کړ د هغوی نه خو تپوس وشو چې فاټه د مرچ شي د فاټه د خلکو نه تپوس نشه چې تاسو مرچ کېږئ که نه دا شاید په سپور کړ نو چې سپور یې کړه خو بندوبست خو ورته وکړه که نه د خدای مسلمانه حکومته خپل دفتر ورسوه هر څه اوس لکه د واڼه مثال به زه درکړم. صحیح. واڼه کې ډیپټي کمشنر په ټانک کې کینی د ساوث وزیرستان ایجنسی هډ کوارټر واڼه دی دا غرنګ په نام کې په بنو کې کینی هډ کوارټر یې میران شاه دی په کورما کې همدغسې دی کورموال په هنګو یا په کوهاټ کې شاید کینی خیبر وال پېښور کې کینی نو لار دې شي قبایلي سیمه ته د ټول دفتر یوسي پولیس ته پراپر ټرین کی خلکو ته دې لږ ورو ورو د اشتهار په ذریعه خلک پوه کړي چې پولیس سره تګ راتګ کړه وړه څنګه دي. زمونږ خلک خاص کر د ساوث تنار د هغوی ریکارډ دی چې ایون په دوبۍ کې چې تلي وو هلته هم دوی فیصلې کړې خپل منځ کې چې مونږ به خپل منځ کې چې څه مسله وي یا به حکومت ته نه وړو خپله به حل کوو. همدغه رنګ په ډي آی خان کې تپوس وکړه وزیرو خپله ټینګه کړې ده چې مونږ څه مسله وشي پولیس ته به نه وړو خپله به حل کوو. همدې ته راځم جي ایاز وزیر صاحب دا راته ووایه چې دا 13 ورځ هم ستاسو د وزیرستان چې کوم د احمدزی وزیر کومه فیصله وه او ستاسو د همنام ایاز وزیر خلاف چې کوم د عوامي نیشنل پارټۍ لیډر
چې یاره د هغه د کور د ورانولو او د مسمار کولو فیصله یې کړې وه، بیا حکومت او انتظامیې او پولیس ډېر په سوالونو زارو په مذاکراتو باندې چې دی اگر چې هغه فیصله د کور ورانول خو یې منې کړل، خو بیا هم 10 لکه روپۍ جرمانه او ننوات او د هر څه وشو پکې چې قبایلي روایات اوس هم دومره سټرانګ دي، نو دغه قانون به کله نافذ کیږي او لاګو کیږي؟ په دې کې رکاوټونه څه دي جي؟ نو ما خو درته وویل چې حکومت کا د فاټا انضمام په طریقه کړی وی، کومه طریقه چې سرتاج عزیز کمیټۍ خایلې وه، هغوی هم دا ویلي وو چې 10 کاله به فاټا ډیولپ کوو او ترو ډیولپمنټ به فاټا زم کوو. نو دلته خو هیڅ ونه شول، فاټا زم شوه، هیڅ تیاری نه وه شوې، بلکې اوس هم دا تیر بجټ کې چې څومره پیسې فاټا د ډیولپمنټ پورې ورکړې وې، هغه یو وړې بل خوا به پرېږدو چېرته لاړې، په فاټا نه لاړې. نو فاټا د انضمام سره هیڅ فرق رانغی. هله به فرق راځي چې فاټا لږ ډیولپ خو کي. په فاټا کې څه شوي دي تر اوسه پورې؟ 80 کاله دا په اختیار کې وډبېدل، بیا په ضرب اعظم دا ټول جنګونه تیر شول، خلکو ته کمپنسیشن نه دی ملاو، خلکو کورونه ړنګ شوي دي، کاروبار تباه شوی دی، هغه ته څوک مخ نه اړوي، خو دا وایي چې نه سمدستي دا وکړئ. اوس دا بله ورځ معامله چې شوې ده، زه منم که دا زه تا په اسلام آباد یا د لاهور غوندې سچویشن دا واڼه وی، نو زه منم چې دا ډېره غلطه خبره وه. خو چې څومره زه خبر یم هغه دا وه چې وزیر کوم د عارف وزیر د مرګ نه بعد جرګې وکړې، ټول قوم په دې راغونډ شه چې موږ به حکومت ته ووایو چې دا انضمام نه بعد خو د سکیورټي ذمهواري د تا ده، په هغې نه مخکې د ما ته وې زه کوم وم، زه ملک وم، ما ښه کوله یا بده مې کوله، خو زما ذمهواري وه. اوس خو ذمهواري تا واخسته، نو ته کوه که نه، موږ ملګري یو. نو په هغه کې چې څومره زه خبر یم د قومي جرګې فیصله کړې وه چې دا 2-3 کسان به دا کلیکټیو خبره د ډیپټي کمشنر او د نورو کسانو سره کوي. او په دې کې ما خیال دی چې د ایاز وزیر نوم نو که زه غلط نشم. نو دا یو ملک خبرې ما واورېدې، ډېرې ښې خبرې وکړې، بالکل ټو د پوینټ او صحیح خبرې. په هغه کې د پولیس د نظام اپریسیشن، د حکومت ایفورټ، د دوی حکومت هر څه وکړو، خو به ته چې سکیورټي تاسو کوئ. په دې کې د وروستو نه د هلک راپاڅېده او خبرې شروع کړې، یو قسم د قبایلي د روایاتو خلاف ورزي وکړه. او هغه خلکو دا خو نه وي چې کني موږ پولیس نه غواړو، خلکو ورته دا وي چې پولیس یو ورته خپل ځان پوره کړه ورسه، دا خو مه کوه چې دلته مو ونیسئ، بیا مو ټانک ته وړئ، بیا ضمانت کوو، واپس راځو، 100-150 روپۍ په دې کې ولګي، ته په واڼه کې ټول انتظام راته وکړه. نو په دې وجه مس انډرسټینډینګ شوی و. دا ایاز وزیر صاحب اخیری پوښتنه درنه کول غواړم، یو خو دا چې تر اوسه پورې څنګه چې تاسو د بجټ هم خبر وکړه، ډیولپمنټل کارونه هم خبر وکړه، نو همدغه شانتې د ټول نه ضروري چې کوم شوزونه په قبایلي ضلعو کې، نو هغه یو دا وه چې یاره دلته به جوډیشل کمپلیکس جوړېږي چې عدالتي نظام فعال شي، دغلته به تاڼې جوړېږي چې پولیس نظام او ایډمنسټریشن چې دی هغه فعال شي، او دغه شانتې نور ترقیاتي کارونه. خو تر اوسه پورې د نه جوډیشل کمپلیکس دپاره چې دی په هر ځای کې ځمکې اخیستې شوي دي او نه په تاڼو باندې کار شروع شوی دی. په دې کې ستاسو د څه شي کمی نه؟ آیا د فنډس خو الریډي الوکیټ شوي دي، خو هغه چې دی خرچ کېږي نه؟ صاحبه د نیت کمی ده، نیت کې فطور دی. د دوی نه د فاټا ډیولپمنٹ کول هیڅ ګرانه خبره نه ده. ښه پوهېږي چې کیدای شي ودین نو ټایم کولی شي، خو نه کوي. ولې نه کوي دا سوال نه زه په ټلویزیون ویلی شم، نه ته ویلی شي، او که ویې وایم شاید ټلویزیون دې هم بند کړي، خو نه کوي. تاسو نه توقع کوو چې تاسو به په داسې انداز کې وایئ تاسو ډیپلوماټ یې، ډیپلوماټو سره خو کار دا دی د هغوی جي. ګوره دا سرحدي علاقه ده، د افغانستان سره لګېدلې ده. په دې کې د افغانستان د طرف نه پاکستان وایي چې موږ ته دلته خلک راځي، ترهګري کوي، افغانستان په پاکستان تور لګوي. نو دا مشکلات عملته دي، لکه د افغانستان مسله څو پورې حل شوی نه وي. یو جهان مننه ایاز وزیر صاحب، تاسو موږ له خپل قیمتي وخت راکړو، زموږ په پروګرام کې برخه واخیسته، تاسو یو جهان مننه جي. ولی خان صاحب تاسو واورېده خبره اترې هم د هغوی واورېده، خو په ډیټیل کې هغوی خپل دغه وکړه. تاسو سره زه لږ شانتې سپیسیفیک هم په دغه باندې راځم
چې کوم کسان ورج دي دا یو کالو کس دی او هغه مطلب په خاصدارو کې اوسه پورې ځکه نوم دی چې د هغه پلار یې د نیکه په نوم باندې خاصداري روانه ده او هغه اوسه تنخواه خاص کر په خپل ټول خاندان کې یو کس ډیوټي کوي خو تنخواه په شریکه باندې اخلي یو په میاشت باندې کوي یو کس نن دې میاشت ډیوټي وکړي بل رور یا بل د ترز بله میاشت ډیوټي کوي دغه خلک به د پولیس نظام پولیس حکومت خو اعلان وکړي چې موږ زم کړل تا څوک زم کړي چې دا کم کس ډیوټي کوي دا زم کړي چې د نوم پکې نه دی شامل کا کم کس په کور باندې ناست یا مړ شوی دی هغه په پولیس کې شامل کړي شمس صاحب داسې کار ده چې ابرپټلی غټ چینج راوستل دا ډېره ګرانه خبره ده که حکومت وي که اسټبلیشمنټ وي هغوی به د وخت سره لږه کمپرومایز کوي که اوس دغه مشر چې دی چې دومره وخت یې خاصداري وکړه دا مخې سره وباسي نو لا اینډ آرډر سچویشن به کریټ شي ویستلو خو موږ نه وایو موږ وایو چې طریقه کار دی طریقه خو ما تاسو ته ووایي ګولډن چک هینډ ورله ورکړي ګولډن چک هینډ دا ورکړي دا خلک دي په دفترو کې کینی دفترو کار خو کوی شي نو کموډیټ دي کی بل ما د ملګری وی چې دا پلانکی ځای کې ټانک کې ناست هغه ځای کې ناسته قبایلي علاقو ته خپل جوډیشل سیستم لاړ په باجوړ کې خپل شروع ده په مومند کې شروع ده د خیبر ولایت آباد نه په یو څو میاشتو کې بل ته شیفټ شي شاکسته نو په دې باندې ډېر صحیح کار روان ده خو په وی ورځ کې سم نه کې کوم چې بس هر شو ډیولپمنټل خبره ده اخو د سیاسي خلکو کار ده چې په دې باندې خپل کومه غادي مومنټ دا خواري دي هغه په باندې وکي سو پر چې د جوډیشل سیستم ده د انصاف سیستم ده نو زه دا ته ډیر د فخر سره یم چې هغه سیستم نه دا موجوده سیستم خدا په دې کار چاته پته لګي چې ما د کیس کې سب پروګرس تسړي وکیل پیش کیږي تا نه تپوس کیږي تا ته مکمل او شو په پولیټیکلی کې خدای څو کسانو منمانی و هلته خو تا تپوس نشو ځان نو کمه به شمه تاسو ته وی چې خامخه دا بلک ټیم باخلي ولې چې مخکې کومه علاقه سرکارو په دې کې داسې هر یو سیس کمپلیټ نه و چرته به تاڼه نه و چرته به چوکۍ نه و چرته به سنو عدالت به نه و دا تحصیلونه دی به مطالبه کوي چې مته مجستریټ راکړه مونږ ځای لري دا سیزونه به کیږي خو اور آل چې کم مرجر شوی دا ټیک ټاک شوی دا سر موږ د مرجر خلاف خو خبره کوم دا کوم سیستم چې دا زه صرف دا وایم چې پورا د مرجر نه مخکې زمونږ ډیماند هم دا و چې کله موږ د پښتونخوا سره یو ځای شو نو بیا به موږ په شریکه د خپلو مسلو حل راوباسو نو چې اوس په پولیس نظام کې کمی خامیانې دي یا په جوډیشري کې کمی خامیانې دي نو د هغې د ښه والي دپاره په هغې کې د ریفارمز دپاره پکار نه ده چې موږ اواز وچتو بالکل پکار ده غوندې ماهرین موږ هم دا توقع کوو زه دا وایم چې اوس پولیس له څه کول پکار دي که پولیس خو دعوا وکړه چې موږ هغوی زم کړل خو دغه انضمام نه پس تاسو غوندې ایکسپرټس پکار ده چې په هغې خپل رای خو ورکړي که نه شمس صاحب تاسو ته ما مخکې وي چې په موجوده چې کوم کرایم ریشو کمی شوی نو پولیس ته دومره کریډټ نه ځي لکه دی ما دا وی چې بای چې کوم علاقې مشران دي خلک دي هغوی سره نسکې پکار ده چې هغوی ته دا پته ولګي چې پولیس مو دوست مو دشمن نه ده اوس د پولیس خلاف چې کوم ذهن ده یا مخکې کومه پروپاګانډا شوې وه نو واقعي یو هغه خوف شته نو موږ دا وایو چې پولیس ته دا پکار دي چې د خلکو ته لاړ شي دی سره کینی نو په دې طریقې باندې ته خلک ذهني تیار کا اخیری پښتنه دار ته شارټ کړونتي کرپشن سره په دغه علاقو کې زیات شوی که کم شوی کرپشن بالکل کرپشن کم شوی ده هغه وجه دا ده چې ما تاسو ته وی چې پولیټیکل به داسې کار وکړي چې یو طرف له به جرایم پیشه انکریج کول بل داسې هم شي شمس صاحب چې هغه ته به چې ماته یو کس راکا به کینول چې پس انو پرشر به دا مجرمونی هغه به سر می سړی نیولې هغه سړی ډېر مهرباني ولی خان فضل تاسو موږ وخت راکړه زموږ پروګرام کې شرکت وکړه قدرمنو یو واخلو د مینه پس چې راځو نو څنګه چې ما په شروع کې ویلو چې زموږ سره بل موضوع ده چې بعضې ټینډر او خاص کر د تورو مچو یو ټینډر د نن نه درې نیمې میاشتې مخکې په مارچ کې چې دی ایوارډ شوی دی تر اوسه پورې د یو پیټی سپلای پکې نه ده شوې د دې وجوهات څه دي په دې باندې به خبرې اترې کوو زموږ سره اوسئ قدرمنو پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو په لومبۍ برخه کې موږ د پولیس په اصلاحاتو او د هغوی په کارکردګۍ باندې خبرې اترې وکړلې او څنګه چې ما په شروع کې ویلي په قبایلي ضلعو کې اگر چې ډېر ترقیاتي کارونه داسې دي چې هغه د ډیلې ښکار دي په تېر پروګرام کې هم موږ په دې باندې بحث کړی چې تر اوسه پورې صرف په 3 اربه روپو کې صرف 14 اربه روپۍ لګېدلي دي د هغې ډېر مختلف وجوهات دي او په هغې کې ډېر غټ غټ کارونه هم شامل دي خو په هغې کې موږ نن چې دی په یو وړوکي مثال باندې خبرې اترې کوو او هغه دا دی چې د جنورۍ په میاشت کې یو ټینډر ایشو شو د فارست ډویژن چې کوم دی د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو دپاره هغوی یو ټینډر وکړ چې کوم ذریعه باندې به 1900 د تورو مچو پیټۍ د قبایلي علاقو خلکو ته ورکوي چې هغوی هلته چې دی د بي فارمینګ وکړي د شاتو پروډکشن زیات شي په جنورۍ کې دغه ټینډر شو
په مارچ کې ټندر ایوارډ شو، یعنی 2 میاشتې پس خو صرف هغه ټندر باندې ورک آرډر جاری شو. په 11 مارچ باندې په هغې ورک آرډر جاری شو او په دغه ورک آرډر او په ټندر کې باقاعده لیکلی شوي چې کله ورک آرډر جاری شي د چې کوم ټیکهدار یي د هغه نه به سیکیورټي جمع کړی شي او د سیکیورټي نه پس مطلب د ورک آرډر نه پس به په 15 ورځو کې دننه هغه سپلای مکمل کوي. نو په کار دا و چې په 11 مارچ باندې جاری شو، نو تر 27 مارچ پورې 28 مارچ پورې هغه له سپلای په کار و، خو تر اوسه پورې یو پیټی هم په 1900 پیټو کې یو پیټی تر اوسه پورې فارمرانو ته نه ده ورکړی شوي. وجوهات څه دي په دې حواله باندې خبرې اترې کوو. ما سره په سټوډیو کې مېلمه دی غلام حبیب صاحب، د چا تعلق چې د وانه وزیرستان سره دی او د بی فارمر ایسوسییشن صدر دی دغه علاقې. زموږ کوشش به دا وي چې موږ د ډپارټمنټ یو ذمهوار کس هم په ټلیفون په لارې باندې باخلو، هغوی سره به هم خبرې اترې کوو. موږ سره یې وعده کړې چې خبرې به کوو. غلام حبیب صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی یم. ډېره مننه. تفصیل راته ووایي جی، رکاوټ څه دی او وجوهات څه دي؟ اول خو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو د موږ د علاقې د ترجمانۍ دپاره زه د خلکو سره مخاطب کړم. هسې د موږ سره خو وعدې ډېرې شوي دي په ډېرو قسمه شکلونو کې، په ډېر قسمه سکیمونو کې چې کله زموږ مرجر وشو نو موږ ته ډېر باغونه راښکاره کېدل چې تاسو به بیا داسې ترقي درکو او ایوارډونه به درکو. خو تر اوسه پورې د هغې ایوارډو یو معمولي چې ډېر کمزوری شی دی چې هغه نوم د شاتو مچۍ دي چې په دې باندې داسې خطي رقم هم نه لګېدل، هغه شی هم تر اوسه پورې ډیلی دی په قسمه قسمه بانو باندې. دا به هر کال هلته بی فارمر ته میلاوېدل، هغې ته به باقاعده ټریننګ میلاوېدو. په ټریننګ نه وروستو به هغې کې چې کوم په ټریننګ کې کامیاب شول، په دې ساتنه باندې د مچیو په ساتنه باندې پوه شول، نو هغې ته به بکسې تقسیم کېدلې. سخت کال د تېرو کالو په مطابق هغه نمونه محکمې راغللې او هغه خلکو سره خبرې وکړلې، نو خلکو ډیمانډ دې نه وکړو چې مخکې به موږ ته 15 بکسې میلاوېدلې فی فارمر ته، لحاظه دې ورته موږ ته د سکیم کې دا بکسې زیاتې کوي. بیا به د فارمر داسې وي چې دا هلته طریقه کار داسې چې 4 یا 15 فارمر سره میلاو شي، د هغې نه یو فارم جوړ کړي، بیا یو ځای نه بل ځای ته وړي. اصل کې دغه علاقه د مونږ علاقه قسمه قسمه باغونه دي، د باغو دپاره دا مچۍ فایدهمنې دي ځکه چې دغه پولینیشن په اسانه طریقه سره کوي. او د مونږ خلک خوارکش ته تعلق د زراعت سره دی او مچۍ زراعتو ته فایدهمند شی دی. او په دې باندې ډېر وخت نه کوشش وکړی دی. 1948 کې په پېښور کې د بی کیپر اسوسییشن. غلام حبیب صاحب، رکاوټ پکې څه دی؟ نور خو ټیک شو، دغه باندې موږ پوه شو په 11 مارچ باندې ټینډر وشو، په کار چې 15 ورځې کې ورکړی شوی وي. ستاسو په خیال باندې څه رکاوټ دی؟ که تاسو ډپارټمنټ سره رابطه وکړئ، هغوی درته څه وایي چې ولې اوسه پورې ټیکهدار ولې تاسو ته سپلای نه کوي؟ موږ چې بار بار د ډپارټمنټ سره موږ سره وعده دا شوې وه چې انشاءالله تاسو ته به بکسه زیاتو او تاسو ته به یې په ټیم درکوو، ځکه چې هلته چې کوم سیزن دی د ګلونو د سیب، تا ته پته لګي چې د سیب یا د شفتالو یا د الوچې ګل په کوم ټیم کې راځي، د هغې سره بیا دوی تعداد زیاتېږي، هغې نه شات راوړي، بیا د یوې بکسې نه 2 یا 3 بکسې جوړېږي. هغه وخت په موږ باندې تیر شو او دا داسې وه چې بانې خو کله بانه چې د کورونا واده یې تاسو خپل د ټینډر تاریخ موږ سره معین خان اسسټنټ ډایرکټر جنګلات هم د دغه محکمې ذمهوار افسر چا چې دا ټینډر کړی دی، هغوی زموږ سره ټلیفون په لار دی. معین خان، پروګرام کې درته هرکلی ویم. وعلیکم السلام. وروره ډېره مهرباني. معین خان، 2 پوښتنې دي. یو خو دا چې ټینډر چې تاسو اډورټایز کړی دی په جنورۍ کې او هغه ایوارډ کېږي په مارچ کې، اول خو دغه 2 میاشتې ډیلی راته وجه وښایي چې 2 میاشتې ډیلی په ټینډر کولولو کې ولې وشوله؟ ډېره مهرباني جی. خبره دا وه چې دا ټینډر خو مونږ کړی و جی په مارچ کې که نه جی، په جنورۍ دې کې بیا افیشلی تاسو ته پته دی دې کې پراسي وي، دغه بیا ټیکنیکل سینکشن مونږ اخلو، د اپروول اخلو د بره افسرانو نه. نو دې دوران کې دا کم از کم یوه نیمه میاشت په دا اپروول کې ولګېده او مونږ چې کوم د اپروول کله راغلو بیا په 1 مارچ باندې مونږ د ورک آرډر ایشو کړو. بلکې ورک آرډر نه مخکې مونږ ټیکهدار ته ولیکل چې تاسو دا سیکیورټي جمع کړئ. ټیک ده. نو سیکیورټي ټیکهدار په 10 مارچ باندې مونږ ته 8,50,000 روپۍ جمع کړه. ټیک ده. نو مونږ ورته ویل چې تاسو دا مچۍ مونږ ته په ټایم باندې سپلای کړئ. او ټیکهدار به وختن په وختن دا کورونا مسله په میانس کې راغله چې کورونا دی او دغه دی او ترانسپورټ بند دی، او مونږ ورته بار بار لکه 3-4 ریمایندر هم ایشو کړی که نه، خو په هر حال ټیکهدار پکې د کورونا مسله بار بار راوسته چې کورونا دی او شی مونږ ته په ټایم باندې سپلای نه کړو. اوس هم مونږ ورسره رابطه کې یو،
لکه ټیکادار وایي چې ما سره بکسې پرتې دي پرونه مونږ په موقع باندې تللي وو نو اوسه پورې لکه مونږ ګورو چې ښه قسم مچۍ مونږ ته میلاو شي نو مونږ به انشاءالله دا راته ووایه موین خان تاسو په دغه ټینډر کې په خپله باندې لیکلي دي چې دا ریټ او دا شوزونه به د 30 جون 2020 پورې کارآمد وي نو اوس صرف چې د 24 ورځې پاتې دي که دوی تاسو ته په دې کې چې دا مچۍ در نه کړي نو یو خو که اوس درم کړي نو د هغې په وجه باندې چې کوم نقصان شو څنګه چې غلام حبیب صاحب وویلي چې موږ ته نه پروډکشن واخیستی شو نه هم د هغې نه نور بکسې جوړې کړی شولې ځکه چې بچي هغې راونړل خو الرېډي ټیکهدار ته فایده هغې ورسېده یا هر چا ته چې ورسېده نو چې فرض کړه دا ټیکهدار تاسو در نه کړي تاسو به څه کوئ صرف د هغه نه به 8 لک روپۍ خو واخلئ خو دا فارمرانو ته چې کوم نقصان وشو د دې ذمهوار به څوک کېږي نو دا خو موږ اوس په موقع باندې ځو چې لکه موږ چې کوم ټینډر کړی پاکې موږ سپیسیفیکیشن ورکړی چې یاره موږ ته 10 فریم ول بکسې په کار دي چې پاکې 10 فریمونه وي په 10 فریمونو کې 8 فریمونه چې کوم دي دا بچي په کار دي و 2 فریمونه د شاتونه چې کوم خوراک په کې په کار وي ټیک ده نو اوس موږ په موقع باندې ځو ټیکادار سره پر رابطه کې یو موږ به بکسې ګورو که چېرته زموږ سپیسیفیکیشن مطابق نه وي نو موږ به دا ټینډر چې کوم دی ریجیکټ کوو د ټیکادار به د سکیورټي هم ضبط کېږي او چې کوم غیر اب هم راکېږي دا پیسې چې کومې دا موږ د ګورنمنټ ته سرنډر کوو یو جهان مننه موین خان تاسو موږ له وخت راکړ ډېره مهرباني غلام حبیب صاحب هغوی وایي چې مطلب دا دی تر اوسه پورې سپلای ونه شوله او که ونه کړي نو موږ به 3 لک روپۍ خو ضبط کړو تاسو نور څه بیا ډیمانډ دی څه وایي تاسو موږ دا وایو چې موږ د غریب علاقې سره تعلق لرو غریب خلک یو خو د موږ حق په دونه اسانتیا سره یو سړی د ځان نه هغه خبره ډیلی کوی هم شي او د موږ حق ځان ته وړی هم شي په صرف دا خبره دا د باندې تاسو دا د تاریخونه وګورئ په کوم ټیم کې چې دا ټنډرې شوي دي او هلته الریډي تاسو په جرګې باندې خبره کوئ هلته ای سی ډي سی ډي پی او اے ډي سی ټول په جرګو کې ناست وي نو دغه افیسر هم راتلی شي چې دلته تاسو په خیال د دې ډیلی هغه ته څه فایده لکه فرض کړه هغه نه 3 لک روپۍ لاړې شي تاوان وکړي هغه نو هغه ته فایده سره چې دومره ډیلی د وکړل او هېڅ ونه شو زما خو خپل سوچ داسې دی چې په اوس موقع کې دی د هغه مچۍ شاتو والې مچۍ اخیستی نه شي ځکه چې اوس خو په مارکیټ کې دی باندې د بیرې سیزن را روان دی د فی بکسې قیمت زیات شوی دی اوس د ریټ کم ورکړی بیلو د ریټو نه لکه په هغه ټیم کې چې دته کوم ریټ میلاو شوی هغه 6000 بکسه وه دته په 2000 2500 کې بکسه میلاوېدله اوس که دغه ټیکهدار چیرته بکسه اخلي نو دی به کم از کم 6-7 ځکه چې اوس بکسې خلک د بیرې د شهر دپاره اخلي هم تیاروي او یوه بکسه په 6-7 کې دته نه میلاویږي دا یې نشي وکړی د دې وجې نه بس دا بهانه ده چې ما ته په ټیم باندې دا کار نه وشو لهذا داسې وشو چې بس د غریب حق ته یې ولاړو صحیح د قبایلي عوامو کې عام طور مخکې هم دوی د شاتو مچۍ ورکړي دي پکې څومره خلکو ته فایده شوې ده څومره خلکو ته خپل فارمونه جوړ کړي تا خپل د یو څو بکسونه فارم جوړ کړی دی خو نورو خلکو څومره داسې کړي دي تقریبا د اسې خو په پاکستان کې تقریبا د 1.5 لک نه د پاسه فارمونه دي او په دې کې بیا د موږ د جنوبي وزیرستان تقریبا 30-35 فارمونه دي چې هغې په دا باندې لګیا دي او د موږ علاقه د شاتو د مچۍ دپاره او د شاتو پیداوار د موږ د علاقې اعلی شات دی اعلی شات دی خلک یې ډېر خوښوي او ښه قیمت ورته میلاویږي ډېر خلک په دې روزګار اخته شوي دي دا شی موږ ته تازه راغلی دی خو په ډېر زر کې په مخ باندې دا شی لاړلو او اوس یې ترقي هم وکړه خو چې کله دا خلکو اوس د موږ داسې چې نور معاش نه و داسې ذریعه معاش نه و ځینې خلکو چې دی ته توجه ورکړه هغې زړونه دا وشول چې خو په لنډه باندې حکومت نه څه غوښتنه کوي څه قسم له مدد چې د قبایلي عوامو سره کولی شي یوازې د شاتو مچونو نور هم په دې حواله باندې چې هغوی لږ موټیویټ کړي او هغوی په خپل روزګار شروع کړي د موږ په علاقه کې د دې نه چې دوی موږ ته د نقد پیسې نه راکوي د موږ په علاقه کې د په زراعت کې دوی انویسټمنټ وکړي د موږ په علاقه کې داسې جړی بوټي دي چې هغه په دنیا کې چېرته نشته لکه په پښتو کې موږ ورته وایو خمزوره دا یو عام شی دی او هلته داسې عام پیدا کیږي او ډېر په وافر مقدار کې دی ورسره سپیلنی دی ورسره پمنی دی ورسره په دې غرونو داسې بوټي دي چې په هغې باندې ډېر غټې بیمارۍ علاجونه کېدي ډېره مهرباني غلام حبیب صاحب تاسو موږ له وخت راکړه د موین خان هم شکریه د ایاز وزیر صاحب د ولی خان افریدي او اکمل قادري ټولو موږ سره پروګرام کې شرکت واخیست وکړو قدرمنو اخره کې صرف دومره وایم غلام حبیب صاحب چې څنګه وویلې چې یاره هلته ډېر داسې بوټي دي داسې فروټس دي داسې چې دی شیزونه دي چې هغې ته لږه غونتې توجه ورکړی شي او خاص کر زموږ هماغه ډپارټمنټ دا هر یو کار موږ په حکومت
نشو اچولی چې دا به وزیر اعظم صاحب کوي او دا به منسټر صاحب کوي. دا خو د محکمو کار دی. زمونږ د قبایلي سیمو کې زمونږ محکمې اوسه پورې د هغه صلاحیت نه محرومه دي. دا زمونږ د بدقسمتۍ یو غټ علامت دی چې خپل فنډز هم نشي لګولی، چې کوم الوکیټ شوي فنډ دي د هغې استعمال هم بر وخت چې دی په وخت باندې هغې استعمال نشي کولی. او د هغې له وجې نه زمونږ قبایلي عوام د ډېرو مسلو د ډېرو ستونزو سره مخ دي او هغه ترقیاتي کارونه همغه شانتې په ځای ولاړ دي کوم چې د سرتاج عزیز کمیټه ټاکلي وو چې دا به په دې ټایم فریم کې به په دې انداز کې دا کیږي. په کار دا ده چې د دغه محکمو صلاحیتونو ته توجه ورکړی شي او نظم و نسق چې دی دا بهتر کړی شي. خپل کوربه شمس مومن له اجازت ورکړئ چې چېرته هم یې ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.